ها پیج لیاوټ کې خو ان شاء الله مشکل نه کنا کلیر بھائی خاص شو راځو یو پیج لیاوټ پسې بل مو سره دی ریفرنسز ریفرنس ته وایي ریفرنس عام طور باندې حواله ته ویل شي یا یو ریلیشنشپ یو تعلق ته ویل شي لکه یو کس وی چې ته ورشه الکه د پلان کې کس سره ملاو شه او زمانو متیاد کا نو اټس مین چې ستانو متیاد کوم خو مطلب دا دی چې د هغه سره دغه کس سره ست تعلق د ریلیشن دی کلیر شو وې زما ریفرنس ولا ورکا زما حواله ولا ورکا نو هغه به تابع سکی او پیژنې کلیر شو عام طور باندې रेफरेंसेस कमांड ډیر زیات مهم کمانډز دی پدې کې پر रेफरेंसेस ټیب کې کلیر عام طور باندې لکه ټیبل اف کنټینټ شو یا د شان فوټ نوٹ شو بیوګرافي شو کیپشن شو انډیکس شو او ټیبل اف اتھارټي شو عام طور باندې रेफरेंसेस ټیب دا د هوم ټیب او انسرټ ټیب نه او ډیزاین وغیرہ د دې الک شانته ټف د الک شانته مشکل دی خو کوشش وکړئ چې یاد کړئ ښه کلیر ان شاء الله دومره مشکل نه دی ښه राजू पर रेफरेंसेस की पहले कमांड दे मुंग सरा टेबल ऑफ कंटेंट सतवेली शी पेजने तासो यो फेहरिस जोड़ो फेहरिस पेजने गोरा कले ची मुंगा यो किताब गुरु नो पहले मुंग दागे यो फेहरिस रलू लका मिसाल के तौर पर ज तासो था यो किताब खेम दे बुक के د کتاب کې کتا سو ګره کنه دا فهرست مونږ استعمالو فهرست مونږ د صد پاره استعمالو ګور دل ترانه ما بوکس تا او پدې کې یو کتاب راواله ملکه ان کیس دا ډیټا کمیونیکیشن کتاب مې راواستو یا اني کتاب تاسو رغستې شیا د دې په ځای باندې رالما دا آی ټي کتاب راو تاسو الریډي آی ټي وای کنه دا د آی ټي کتاب دی کلر دلته ګور تاسو خدا خو هغه فرست پیج دی دلته براشمه زومینګ او تلک زیات کوي کنه چې یو ورقه منتخي دو خي هي نه ها دلته راشي سایت ته ټیبل اف کنټینټ دلته وګورئ زومینګ زیات کوي اوس برتا دلته لیکل دی ټیبل اف کنټینټ زومینګ کم کما ټیبل اف کنټینټ کې کتا سوچري غور کوي صحیح ده لری کا بس مونږ نه د ضرورت نشته کلیر ټیبل اف کنټینټ مطلب دا دی چې یو فهرست جوړول لکه دلته لیکلی چې چپټر نمبر 1 انټروډکشن ټو کمپیوټر او دلته ته مخامخ لیکلی چې دا به تاسو ته ملاویږي په پیج نمبر 1 کې دا شان تاسو اورډ اف کمپیوټر په پیج نمبر 2 کې what is the computer پیج نمبر 3 کې او دا شان لکه د دې مونږ ته څه فائدہ ده د دې فائدہ دا کچره ان کیس یو سټوډنټ ته دا مشکل راشي لکه اوس زب اوه ما لکه دلته مونږ سره دی چې کمپیوټر اپلیکیشن ان سوسایټي اوس دا ټاپک زما ضرورت ته زدا غواړم چې دا ریډ کوم اوس بس د دې پس یو ورقه ګورم په دې کتاب کې خو واته سو ورقې دي یو ورقه کتو په ځای باندې بس به ډایرکټ لاړ شمه او دلته بس وامه لکه سلیریشته می ورقه تبلار شم یا صفیتا او هغه ته ډایرکټ ماته همدغه کمپیوټر اپلیکیشن ان سوسایټي دا ټاپک به ماته التسشي ملاو شي نو ټیبل اف کنټینټ مونږ د خپل اسانتیا د پاره چې کله نوټس څوک جوړي یا یو کتاب جوړي د کتاب نمخ کې خلک ټیبل اف کنټینټ جوړي نو دا شان د ریفرنسز د او ټیبل اف کنټینټ نه به تاسو کولای شئ چې څو جوړ کړئ یاد بیدا دا ګوره دا کاری کنه نو دا شان تاسو جوړولای شئ صحیح ده ا دې کې دغه آپشن نشته دی چې موږ سلی ریشور کړی وي موږ ډایرکټ راوسته وي صحیح دا سرچ آپشن پکې ښکاری سره مو ته یو خو زومینګ زیات ته دی وجه هغه آپشن نشته غبل کې به آپشنو به ډایرکټ به چې کوم ورخه ته تتلی به ډایرکټ پتلې شوي ها یاد بیدا راځو ټیبل اف کنټینټ جوړولو طریقه سره څنګه طریقې سره به جوړې موږ په دوه دریو طریقو باندې ټیبل اف کنټینټ جوړولې شو چې کومه طریقه تاسو ته اسانه وي هغه تاسو مطلب دا فالو کوئ مطلب پاغي باندې کار کوئ زبرته یو دوه طریقې خو خیمه نور بیا تاسو چې کومه طریقه خوخیږي پاغي باندې کار کولای شئ یو طریقه دا ده چې مونږه هډینګ د لارې جوړو هډینګ کلیر شو او د یو طریقه دا چې مونږه د لیول استعمال کو لیول او دینه علاوه د فیلډ د لارې امونږه جوړولې شو فیلډ د لارې کلیر دا شان مونږه په مختلف طریقو باندې ټیبل اف کنټینټ جوړولې شو راځو پہله درته زه جوړوم د هډینګ د لارې
مونږ بس کو خپل هغه مین ټاپک لبا هډینګ ورکو لکه از ایکوال ټو رین بریکټ شورو بریکټ بند اوکے کما لګ بس سایز کم کو کلیر کنټرول دلته رانما او زه ته چې دا زموږ یو مین ټاپک دی زه نوټس جوړوم د څه نوټ جوړوم لکه مثال کے طور پر ما ورته ولیکم چې آی ټی کنسپټ نوټس د تاسو ته جوړوم دا آی ټی کنسپټ به تاسو واخلئ پس کې دا په هډینګ کې والے هډینګ 1 کې سکه مې واغستو هډینګ 1 کې ګوره هډینګ 1 کې مې دې لپاره واستو چې را تاسو سره عام طور باندې سوي لکه اسانتیا د لپاره مې واستو هډینګ 1 کې الته دا هډینګ 1 به ځکه اخلو چې دا مونږه صرف مونږ به دا ټول لیکل نه راولو کنه مونږ به صرف او صرف چې کم دی سره راولو هغه عنوان راولو دین علاوه اور پسې بل ټاپک دی چې what is کمپیوټر څه ته ویل شي دا ټاپک مې واغستو دا مې واغستو پس کې هډینګ کې کلیر بیا راځم بل ورقه ته چې بس دې پورې دا لیکلو شو نیکسټ پیج تر علامه عادت از ایکوال ټو رین بریکټ شورو بریکټ بند اوکے کم کلیر دلته یو ټاپک کوم یو ټاپک دی ماوس څه ته وایي یا ان کیس زه ته چیرې انپوټ ډیوایسز څه ته ویل شي انپوټ ډیوایسز بس راشه سلیکټ کا او څه کې واخلا هډینګ کې والا کغواړي چې بولډ کې بولډ مو ساته انپوټ ډیوایسز کې بیا دننه زموږ سره څه شي دی یو پکې ماوس دی کلیر شو بیا راځم په بل ورقه باندې کنټرول از ایکوال ټو رین بریکټ شورو بریکټ بند اوکے کما سایز مناسب دا ورقه مونږه پهلا کما غست دا اني هاو بل انپوټ ډیوایس کې بل څه شی دی بل پکې موږ سره دی کیبورډ هم سلیکټ کړئ ادم پس کې والے هډینګ کې والے ادا شان ک په دې کیبورډ په دې ورقه کې یو بل ټاپک هم دی لکه مثال کے طور پر سو جای سټیک راشي دام سلیکټ کړئ دام هډینګ کې والے اوس بل لاړ شي چرتا کنټرول انټر کما is equal to rain بل دغه تراله مې عادل ته چې کوم دی اولی کې داسې څه ټاپک دی بل موږ سره دی آوټپوټ ډیوایسز آوټپوټ ډیوایس څه ته ویلې شي آوټپوټ ډیوایسز داسې یو پیراګراف ولواله او دام څه کې والے هډینګ کې والے پوهیږئ کنه د هډینګ شارټ کټ کی دا کنټرول الټ 1 د هډینګ 2 شارټ کټ کی دا کنټرول الټ 2 आउटपुट डिवाइसेस के मावागस्त मॉनिटर और इज इक्वल टू रेन जोतेम चेहरा द मॉनिटर सतवेलिशी मॉनिटर बारे के में इंफॉर्मेशन और ऑल कंट्रोल 1 में हुआ बिया और पॉसिबल डिवाइस थे चाहे तुम गवायु स्पीकर सतवेलिशी स्पीकर बारे के में इंफॉर्मेशन नोट्स दिखाना तैयार भी करना दासे आदेन पसरा शे दावाखले बल मतलब दा लेबल पर किसी दी बल पर के बल टॉपिक दे छे मिसाल के तौर पर मुंगो तवायु सो प्रिंटर او دغه شان سان لا تاسو هغه نوټس کولې شي تیارولې شي بلې ورکه تلاړم کنټرول انټر کړئ storage devices is equal to rain یو storage devices څه ته ویلې شي وغیرہ وغیرہ او دنه پس دا هډینګ کې والے کنټرول بی چدا storage devices کې سره راځي لکه مثال پر hard disk is equal to rain hard disk څه ته وی hard disk باره کې مې انفارمیشن لیکل کلیئر ماوس باندې وکړه صحیح ده hard disk باره کې مې انفارمیشن لیکل او hard disk کوم واخلې پس کې هډینګ کلیئر اېری کړه اور پسې بلی ورقه تزم کنټرول انټر کم یو بل ډیوایس ته مونږه استعمالو ریم نو مې درې چرتا ریم څه ته ریم سټوریج ډیوایس کې راځي ها دا مې واغستو ریم آل کنټرول 1 او بل ډیوایس مونږ سره USB شته کنه لکه دا کنه دا نه دی دا اني هاو بدا زمونږه پورا دي ګوره تاسو بس وکئ چې څومره ټاپکس وی هغه مین ټاپک अब تاسو څه کې واخلې هډینګ کې دا یو سټایل دی هډینګ کې بس دې پورې ډیر دی کلیئر بس سمپل وراشو چرتا دی پهلا ورقه تا لکه دا زمونږ ټوټل نوټس تو دی طرف تراشي او دا ورقه او ته خالی پرې دی کنټرول انټر وخی چې دا ورقه پهلا شي خالی شي زه غواړم چې دلته څه جوړ کما ټیبل اف کنټینټ
ضروری نه ده چې دا ورته تاسو ولیکئ ښه دا خو مې صرف ستاسو د څه دپاره ستاسو د پوهې دپاره ولیکل ښه سلیکټ یې کوئ او زه ورته وایم چې راشه او کیپیټل کې راکړه دا صحیح ده سنټر کې راکړه په دې خو پوهېږئ که نه سایز ورته لږ زیات کا او دې رنګ کې راکړه لږې بورډ راکړه او یا که مطلب دا دی ډیزاین ویزاین کې چېرته غواړې داسې راکړه صحیح ده اکثر خلک استعمالي که نه او بیکګراؤنډ یې داسې راکړې داسې کلیئر دا شو راشئ او بس سمپل ریفرنسز ته او ټیبل اف کنټینټ ته او بس په دې باندې کلیک کړئ چې څنګه کلیک کما ډایرکټ وګورئ زمونږ ټیبل اف کنټینټ څه شو جوړ شو که جوړ نه شو اماق شانتی دی که نه دلته وګورئ تاسو ګوره تا ته وایي چې آی ټي کنسپټ په پیج نمبر 2 باندې ځکه په پیج نمبر 1 خو ما سره دا دی که نه کلیر شه واټ از کمپیوټر په پیج نمبر 2 انپوټ ډیوایسز پیج نمبر 3 ماوس کیبورډ په پیج نمبر 4 راغلی ښکاري که نه او دغه شان تاسو کولی شئ چې کوم ټاپک تاسو مطلب دا دی یوز کوئ ګوره کوم مین ټاپک وي که نه تاسو څه کې اخلئ بولډ اخلئ نو بیا به لږ پته لګېږي ښکاري که نه څومره ښایسته ښکاري بیا چې کله یو مین ټاپک وي صحیح ده مین ټاپک نو هغه موږ سره ګوره انپوټ ډیوایس ته وګوره سټوریج ته وګوره وغیره وغیره دا لږ شانتې بدل ښکاري که نه نو تاسو مین ټاپک لږ بولډ اخلئ یا لږ شانتې ډیزاین ورکوئ چې بیا پته لګېږي صحیح ده خو اني هاو دغې ته هم ضرورت نشته زموږ ټول چې کوم دی څه دي هیډینګ 1 کې راغلي مین ټاپکس دي کلیر مین ټاپکس نو دې دپاره دغه شان طریقې سره موږ جوړولی شو سو ټیبل آف کنټینټ واپس راځم کلیر که داسې او که نه اټومیټکلی ته چې ټیبل آف کنټینټ دې مو سره ولیکلی شي اوکې کما تاسو راشئ چیک کوئ اوس به دې سره ټیبل آف کنټینټ خپل لیکل شوی ښکاري که نه تاسو سره به ټیبل آف کنټینټ ورسره هم خپل راغلی وي او باقاعده هر یو ټاپک نو ګوره موږ په اسانه باندې تلی شو که نه لکه سټوریج ته ځې دې ته تا ته وی کنټرول پلس کلیک د فالوینګ لینک وی کنټرول بټن اوس ونیسه او په دې لینک کلیک کړه نو ته دلته تلی شې چې زه څنګه کلیک کړم ډایرکټ وګوره سټوریج ته رالو که رانلو څومره په اسانه باندې تاسو یو خپل ټاپک ځان دپاره پیدا کولی شئ سو دس از کالډ ټیبل آف کنټینټ اسان دی که مشکل دی اسان دی ښه بیا راځم صحیح ده دلته تاسو مینولی په خپله پیله نه جوړ کوئ او نمبر یې ورته اسان کوئ چې دا یې په دې شي او بیا هغه پیج کې لیکل کوئ وغیره وغیره صحیح ده مور کنټینټس مطلب دا دی تاسو کولی شئ که نورې طریقې هم شته بس حال دا آسان دي ښه خلک اکثر داسې استعمالوي کلیر را به شم کسټم ټیبل آف کنټینټ ته کسټم ټیبل آف کنټینټ کسټم ټیبل آف کنټینټ موږ د څه دپاره استعمالوو زه ورته یم چې د خپله خوښه باندې لکه دلته خو که تاسو چېرې وګورئ نو به د دوی دا سټایل رالی اوس یو کس وایي چې زه دا لاین داسې نه غواړم لاین سیده ډاټ ډاټ نه غواړم کلیر یا دا لاین نمبر یې نه غواړم وغیره وغیره نو تاسو به بیا څه کوئ را به شئ ان د ټیبل آف کنټینټ ته کسټم ټیبل آف کنټینټ ته او دې نه پسې اوکې کوئ دې ځای نه هم تاسو په خپله خوښه جوړولی شئ ګوره اوس موږ په خپله خوښه جوړ کړه لکه بره وګورئ که نه زموږ هغه ټیبل آف کنټینټ زموږ په خوښه لیکل شوی او لاندې وګورئ مطلب نارمل دی نور به پکې د هغوی پکې هغه خپل ټیبل آف کنټینټ او کنټینټ هغه پکې شته نشته اما قصیز دی لکه سیز به سیم وي خو صرف ستاسو په خوښه به وي راشئ بیا یې سلیکټ کړئ داسې بس کلیک کړئ دلته دا سلیکټ شي واپس راځم کسټم ټیبل آف کنټینټ ته کلیر اوس دې ته وګورئ دې کې څه کارونه کېږي پرنٹ پریویو شو پیج نمبر کچری دا ټیک مارک لګیدلی نو تاسو ته به پیج نمبر شو کیږي او چې چېرې نه لیکېدلی نو بیا به نه شو کیږي زه دا ټیک مارک لر کوم اوکې کما او دې نه پسې اوکې کوئ تاسو وګورئ ټیبل آف کنټینټ ګوره دا څیزونه شته ځکه کلیک کما کنټرول کنټرول اوس ونیسئ زه یم چې دا کنټرول زه نشم نیولی نو لاړ شئ فایل ته او اپشن ته او دې نه پس لاړ شئ ایډوانس ته او یوز کنټرول پلس کلیک د فالوینګ لینک دا ټیک مارک لر کړئ او دې نه پسې اوکې کړئ اوس وګورئ انپوټ ډیوایس ته ځئ کلیک کا هلته دې ورسوئ کار کوي ټیبل آف کنټینټ جوړ دی خو صرف او صرف مونږ ورته ټیک مارک لر کړئ چې زما پکې څه نه دي پکار پیج نمبر آیا که چېرې پیج نمبر پکې نه وي نو بیا د داسې ټیبل آف کنټینټ څه فایده شوه صحیح ده که نه کلیر راشئ بیا یې سلیکټ کوئ زه ورته یم چې نه زما خو داسې نه دی پکار دې ځای نه کلیک کوئ سلیکټ راشي ټیبل آف کنټینټ ته کسټم ټیبل آف کنټینټ ته ورکوله پیج نمبر اوکې کما یس ګوره دا به وایي کلیر بھائی دا بیا راځم ټیبل آف کنټینټ ته کلیر رائټ الاین پیج نمبر دا څه کار کوي رائټ الاین دا ډاټ یادې چې آیا دا ول زه نه ورکوم لر کتې دا ډاټ شانتې څه دي اوکې کما تاسو ګورئ
دې سره هم دا دغه شته دا نمبر خو بالکل نږدې وسره رالی هغه لاین چې کوم دی زه یم چې داسې زه نه غواړم کلیر بیا یې سلیکټ کوئ راشئ زه ورته یم چې نه داسې مې نه دی پکار لاین مې پکار دی خو لاین څنګه پکار دی دې ځای ته وګورئ آیا ډاټ ډاټ پکار دی که نه داسې پکار دی زه ورته یم چې یار زما ډاټ ډاټ نه دی خوښ زما بالکل یو سټریټ لاین خوښ دی کلیر به دا نو چې تاسو په کوم ډیزاین باندې په خپله خوښه باندې ځان دپاره دا جوړولی شي بیا راځم ټیبل آف کنټینټ ته او کسټم ټیبل آف کنټینټ ته دې پوره څه مشکل نشته کلیر جنرل تراشي فارمیټ تراشي فارمیټ څه کار کوي ډیزاین لکه یو کس وي چې دا یو ډیزاین دی نور پکې نشته زه ورته یم چې ولې نشته راځم ټمپلیټ نه عمومي طور باندې موږ دا زیات استعمالو زه یم چې کلاسیک یا اوکې کومه او دې نه پس تاسو اوکې کوئ سلیکټ ډېر چینجز هم پکې محسوس کو شته پکې که نه ګوره دا کلاسیک دی بیا یې سلیکټ کوئ ټیبل آف کنټینټ ته لاړ شئ او دې نه پس راشئ کلاسیک نه زه ورته یم چې ډینیکسټیو فینسي صحیح ده ماډرن چې کوم دې خوښېږي دې کې بس اوس خو آسان شه که نه دا وګوره فینسي اوکې او دې نه پس اوکې دا وګوره دا فینسي سټایل دی بس چې کوم پکې ستاسو خوښېږي بس راځئ او د دې ځای نه هغه سټایل تاسو چوز کولی شئ کلیر دی پورې شو لیول دا درته نه کوم چې کله لیول ټیبل آف کنټینټ درته ښیم بیا درته هغه ځای کې کوم کلیر یوز هایپرلینک انسټیډ آف پیج نمبر دا څه کار کوي ګوره دا کار کوي ښه زه کنټرول زیډ کوم زمونږ به دا ډیزاین خوښ دی صحیح ده دا ساده راشئ ګوره تاسو دلته وګورئ زه چې کله په دې باندې عمومي طور باندې که تاسو چېرې وګورئ صحیح ده زه که د دې د پاسه راشم هم مونږ تللی شو دغه خپل پوینټ دغه ټاپک ته او که د دې لاین د پاسه راشم او که د دې نمبر د پاسه راشم خو چې کوم ځای د پاسه زه د خپل پوینټر راوړم نو زه هغه ځای ته تللی شم مشکلات پکې شته نشته که نه یو کس وایي چې نه په دې باندې مونږ لکه ان کیس زه نه غواړم چې یاره په ټیکس باندې د راځي صرف او صرف چې کوم دی صرف په دې پیج سوري نمبر باندې د راځي نو تاسو وایي چې لاړ شه او یوز هایپرلینک انسټیډ آف پیج نمبرز صحیح ده مطلب دا دی سو کا هایپرلینک یوز کا ګوره عمومي طور باندې که دا ټیک مارک نه صحیح ده نو بیا به ستاسو په ټیکس باندې نه راځي بیا به صرف په لاین نمبر باندې یس کما اوس دلته وګورئ زه د دې د پاسه کار کوي صرف سلیکشن کوي خو کله چې زه په دې ګوره راشم په نمبر باندې کلیک کوي ډایرکټ هلته ځان رسوي که نه رسوي کلیر بی یو کس وایي چې زه نه غواړم په دې ټول ټیکس باندې زه غواړم چې صرف په پیج نمبر باندې دې راشي نو دا ټیک مارک به بیا څه کوي یس دې د پورې کلیر مشکل شته بل موږ سره دی موډیفای صحیح ده موډیفای د سره لپاره استعمالیږي موډیفای عمومي طور باندې مونږه ل چینج راوستو لپاره یو کس وی رنګ وته بدل کا ګوره که تاسو عمومي طور باندې وګورئ نو د دې دا سایز خو ډېر وړوکی دی که نه دی د دې لیکلو سایز وړوکی دی د دې مطلب دا دی رنګ یې داسې دی او که تاسو وختي کتلي نو خو ډېر رنګینه راغلی و داسې ده که نه بس غواړم چې یاره مونږ راځو او سمپل دا ورته سلیکټ کړئ داسې کلیر سلیکټ دې نه پس به راشو ټیبل آف کسټم ټیبل آف کنټینټ ته دې نه پس راشي موډیفای ته موډیفای وایي ډیسیبل کار کوي ښه صحیح ده دا څه خبره نه ده راځئ ډیلیټ یې کړمه ختم کړئ دا صحیح شو نه مې دی پکار زه ورته یم چې زما پکار دی ټیبل آف کنټینټ صحیح شو دا ډیزاین سلیکټ یې کوئ راشئ کسټم ته صحیح ده موډیفای په فارمل باندې کار کوي که څنګه خو پکار دی په فارمل ته څه ضرورت شو فارمیټ وګوره کلیر شه که نه پکار چې دا په ټولو باندې کار کولی دی خو ما چې دا ولې دا کار نه کوي که نه پکار چې دا په ټولو کار وکړي ښه که چېرې په ټولو کار کوي نو بیا خو د دې خپل سټایل څه اهمیت پاتې نه شو کلیر دا خبره ده مین ښه ما چې دغه باندې ولې کار نه کوي راشئ او یس راځئ خراشي سمپل دا ډیزاین وته چینج کوي ښه راغلی که نه زه ورته یم چې یاره موډیفای ته لاړ شه او موډیفای نه موډیفای ته او زه غواړم دا هماغه موډیفای سټایل دی یاد هم شي هغه سټایل کې زه غواړم چې زما د لیکلو ډیزاین دې څنګه وي زما د لیکلو ډیزاین دې وي دا
سایز دی څومره سایز دی وی تقریبا 20 بولد دی وی او بولد دی وی رنگ دی کم وی رنگ دی وی سور کلیر او دینه پاسې سو کوي اوکے کوي او دینه پاسې اوکے او دینه پاسې اوکے چې څنګه اوکے کما راشي ټول اوکے بشي او دلته هم اوکے شي او شو صحیح ده نو په خپل خو رنگ روغن تاسو دې لپاره ورکول شي ان شاء الله دې بس مشکل نه دی ورو کلیر وي دا باقی دا آپشن چې کوم دی اگر ما پکې دا پرې خو د صحیح دا آپشن صحیح دا در سره لپاره استعماليږي صحیح دا درته کومه ښه صحیح ده هدي د پر کلیر شکنه ګوره دا خو یو طریقه شو چې مطلب ټیبل اف کنټینټ تاسو څنګه جوړوي کلیر ټیبل اف کنټینټ تاسو څنګه جوړوي ها